ګرانو کتونکو دا مهال چې زما سره کومه کلاړي موجوده ده د دې تعلق د مردان سیمې سره دی او دا ایران ته هم تللې ده او دا د پاکستان هر ځای کې چې کوم دی نو دې لوبې کړي دي په ډېرو کمو وسایلو کې. د دې سره لږې خبرې اترې کوو، خپله پېژندګلو راسره وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سپنا دی او زه مردان سره تعلق لرم او زه انټرنیشنل او نیشنل پلیر یم. نیشنل مې لاهور کې کړی دی انډر 16 هغې کې مونږ سلور اخیستلی. بیا زه د بورډ د طرف نه سلیکټ شوم، ایران ته مونږ ټور وکړو، هغې کې مونږ هلته وینر راغلو. او داسې ما بیډمنټن کې انډر 16 چمپین یم، انډر 19 یم. او چونکې مردان کې مونږ ته فیسلټیز نشته، د پریکټیس مونږ ته هېڅ هم نشته. چې مونږ پریکټیس شروع کړو نو هغې کې مونږ ته څوک ابجکشن وکړي چې پریکټیس به دلته نه کوئ، مونږ ته ځای نه راکوي. حالانکې مونږ حال کې پریکټیس شروع کړو هلته کې چې دی نو مونږ ته کوچ الاو نه دی. نو مونږ مهرباني دې وکړي چې لکه مونږ مردان کې ځای هم راکړي او مونږ ته پریکټیس الاو کړي. لکه سپنه په دې دومره کمو وسایلو کې ته ایران ته مو رسېدې، لاهور کې هم د سلور وګټه نو لکه په کمو وسایلو کې نو خو چېرې تا ته موقع درکړی شوې وه نو بیا به څه؟ نو بس زما خپل ټیلنټ دی ما کې ډېر زیات، او زه دا غواړم چې موږ ته پریکټیس ډېر راکړی شي. چې کله موږ پریکټیس وکړو نو موږ به د دې نه هم ښه ګیم وکړو. بغیر پریکټیسه موږ ډېر ښه پرفارمنس ورکړو په میدان کې. قومي ټیم ته رسېدی شي خو چېرې موقع درکړی شي انشاءالله چې موږ قومي ټیم ته رسو، چې موږ له پریکټیس راکړي موږ قومي ټیم ته هم رسېدی شي. سبق سویم کې وایې؟ زه سیکنډ ایئر کې یم. او والد صاحب دې څه کار کوي؟ هغه پهله بار و سره هارټ بیماري ده ورته کلي کېږي. کله چې والدین د دې کامیابۍ نه خبرېږي نو څه محسوسوي؟ بس هغوی خو زموږ په کامیابو باندې چې ډېر زیات خوشحالېږي. چې کله موږ ګیم وګټو او زما نه تپوس وکړي چې بچې څنګه تاسو پوزیشن، چې زه ورته ووایم هغوی ډېر خوشحاله شي. سپنه شروع کې دې ته راوتل لکه والدینو نه اجازت اخیستل یا خو دې ته ډېر بد ګوري؟ ډېر زیات مشکل سره، چونکې کلي والا چې دی نو هغه چې یو پیره ووځي او دویمه پیره ځي نو چې دا چېرته ځي. او بیا د پلار او د مور نه پرمیشن اخیستل دا ډېره ګرانه خبره ده. چې کله به زما ګیم ما به یو میاشت مخکې سوچ کوه چې زه به خپل مور او پلار نه اجازه څنګه غواړم، په کم سترګو به زه اجازت غواړم. بیا ما میس ته وویل، زما میس به ما پسې کور ته راتله، چونکې زما ټیلنټ و که نه زما ګیم هم نه ما پسې کور ته راتلل چې موږ به ستا د مور او پلار نه پرمیشن وکړو. په هاکۍ کې ته ایران ته رسېدلې؟ جی زه په هاکۍ کې تلم. او کوچ لکه دې وخت کې ستا پریکټیس څومره دی؟ نو اوس چې زه ټیلنټ هنټ ته سلیکټ شوم زما پریکټیس بالکل نشته، چې زه پېښور کې وم، زما هلته کې ایم پی اے والا ګیمونه بیډمنټن کې زه هلته کې وم، زه اوس د هلته نه ډایرکټ راغلی یم. دې کې خو د منډې ډېر ضرورت دی، نو چېرته دوړ کوې؟ نو دوړ خامخا دې کې چې رننګ کوې نو هغه ډېر زیات سټیمنا غواړي، او چونکې زموږ دومره سټیمنا نشته، خو بیا موږ خپل کوشش کوو چې موږ ګیم ښه وکړو. اوس دې وخت کې چې کوم میچونه مو کړل، څو میچه مو کړل او سم پوزیشن؟ زموږ ته یو بایه وه او دوه میچز موږ وکړل. نو پېښور سره زموږ ډېر ټف میچ وشو، هغې کې ایکول دي زموږ پوینټ. انشاءالله اوس بنو سره میچ دی، موږ خپل پوینټ سیوا کوو چې زموږ پېښور نه پوینټ سیوا شي. سپنه دا ته ووایه چې ستاسو په ټیم کې نور هم نیشنل کلاړیان شته که نه؟ جی زموږ په ټیم کې چې دی نو نیشنل پلیر هم شته او انټرنیشنل هم شته. زه یم او رشمه دراصل. نو رشمه تاسو کله یو ځای کېږئ داسې مقابلو کې یو ځای ځای که نه بیل بیل یو ځای ځو؟ څه میسج ورکوې په دې موقع باندې؟ دې ځای ته چې موږ را رسېدلي نو خپل مور او پلار په اعتبار باندې چې موږ باندې غټه بروسه ده، چونکې دې ټایم کې چې حالات ډېر زیات خراب دي، لکه د کور نه جینۍ وتل ډېر نامناسبه خبره ده. دا زموږ مور او پلار په موږ باندې ټرسټ دی، موږ دې ځای ته راورسېدو. چونکې موږ باندې ټرسټ نه موږ به نن دې ځای کې نه وو. زموږ مور او پلار دی الله تعالی جون ورکړي چې موږ سره دونه سات راکړی دی. دا شان نور والدینو له هم پکار دي چې بالکل ټول له پکار دي چې خپل لوریانو او زامنو باندې چې ټرسټ وکړي هغوی مخکې لاړ شي، هغوی سره پوره سپورټ. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. دا وه سپنه چې په نیشنل او انټرنیشنل کچه باندې لوبېدلې ده. د هغې دغه اخرني میسج به موږ کوټ کړو چې یو خو هغه بچیانو ته زموږ خواست دی چې والدین د باندې اعتماد وکړي، د هغوی اعتماد ته ټیس مه رسوئ، او بل په خپلو بچیانو باندې هغوی سره دوستي جوړه کړئ، او چې په کوم شي کې هغوی ټیلنټ لري نو هغه شانتې موقع ورکړئ. ډېره مننه.